السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به مونږ دا قسم تصویران جوړو کوم چې تاسو ته په سکرین په نظر راځي. دوستانو د دې قسمه تصویرانو د لپاره د یو پرمپټ ضرورت دی او دې سره په gemini.ai کې به دا تصویران مونږه جنریټ کوو. اوس دوستانو د دې لپاره به مونږ ته پرمپټ د کم ځای نه میلاویږي او په دې پرمپټ کې به مونږ ایډیټینګ څنګه کوو. نو اوس زو خپل موبایل طرف ته په موبایل کې تاسو ته ښایم چې اولنۍ چې زموږ سره کم تصویر دی دا به مونږ څنګه جوړو. د دې پرمپټ به مونږ ته کم ځای کې میلاویږي او په پرمپټ کې به مونږ چینجز کوم کوو، په کوم ځای کې به مونږ چینجز کوو او څه طریقه کار باندې به په gemini.ai باندې دا تصویر جنریټ کوو. نو راځئ زو موبایل سکرین طرف ته او تاسو ته سټیپ بای سټیپ د دواړو تصویرانو طریقه کار ښیم چې دا به جنریټ کوو څنګه او د دې لپاره به پرمپټ د کم ځای نه رااخلو. دوستانو که په AI باندې تاسو دغه شان تصویران جوړول غواړئ نو اسانه طریقه درته ښایم، خو د ټولو نه اولنۍ طریقه کار دا دی چې د دې چې کم پرمپټ دی په هغه کې به لږ شان ایډیټینګ کوئ. دا پرمپټ به در سره هم شریک کوم او پوره طریقه کار درته ښایم چې دا قسمه تصویران به تاسو پری اپ کاست په خپل موبایل کې څنګه جوړوئ. دوستانو د ټولو نه اول که تاسو دلته سوچ وکئ نو دلته زما سره چې کم پرمپټ دی، پرمپټ مطلب دا چې د دې ویډیو شاته یا د دې تصویر شاته چې څومره هم کوډینګ دی نو هغه په دې پرمپټ باندې دی. کله چې ته په gemini.ai باندې دا تصویر جوړې نو د هغه دپاره به پرمپټ ضروري وي. نو دوستانو دې ځای کې په پرمپټ کې به تاسو لږ شان ایډیټینګ کوئ، مطلب دا چې تاسو به په دې ځای کې څه نومونه چې کوم دي هغه چینج کوئ. اوس په دې ځای کې به مونږ کم څیزونه چینج کوو. نو د ټولو نه اول به تاسو په دې ځای کې سنیپ چیټ کې چې ستاسو په کوم نوم باندې آی ډي دا به چینج کوئ. ورسره که په ټیک ټاک باندې ستاسو کومه آی ډي نو هغه آی ډي به تاسو دلته منشن کوئ او په انسټاګرام کې چې هم کومه آی ډي نو هغه به تاسو منشن کوئ. د دې نه علاوه دوستانو ستاسو چې کوم خپل نوم دی آفیشلی هغه نوم هم په دې ځای کې تاسو چینج کولی شئ، لکه څنګه چې په دې ځای کې زما نوم ما لیکلی دی. خو دوستانو ستاسو کوم نوم دی نو تاسو به زما نوم ایډیټ کړئ او دې ځای کې به خپل نوم سمپل څنګه چې ما کړی همدغه شان به تاسو په دې ځای کې ایډیټینګ وکړئ. اوس دوستانو دې ځای کې به مونږ پرمپټ تیار کړو، پرمپټ به بیا کاپي کړو او د دې ځای نه به لاړ شو او په gemini.ai کې به مخې ته پروسس کوو. نو راځئ ځو gemini.ai ته. نو اوس دلته دوستانو به سمپل مونږ ګوګل ته لاړ شو او په ګوګل کې به سرچ کو gemini.ai یا به gemini مونږ سرچ کو. د سرچ نه بعد به مونږ ته داسې قسمه انټرفیس شو شي. اوس به دوستانو په دې ځای کې به مونږ خپل تصویر راواخلو د ګیلرۍ نه. په زموږ په موبایل کې چې مونږ کم تصویر باندې دا افیکټ شو کول غواړو نو هغه به مونږ راواخلو او سمپل داسې طریقه کار به وکړو چې په دې اپلوډ ایمیج باندې به کلیک وکړو. د دې نه بعد زمونږ ګیلرۍ کې چې زموږ کوم یو تصویر زمونږ خوښ وي هغه تصویر به مونږ سلیکټ کړو. تاسو ته په سکرین په نظر راځي. دوستانو د دې نه بعد به زه څه چلو کوم چې هغه پرمپټ کم پرمپټ کې چې ما خپل نومونه ایډیټ کړ نو هغه پرمپټ به زه راواخلم او دې ځای کې به پیسټ کم. دوستانو دا پرمپټ به تاسو ته په کمنټ سیکشن کې یا په ډسکرپشن کې تاسو ته میلاو شي او د هغه ځای نه دا تاسو کاپي کولی شئ او سمپل تاسو هغه ایډیټینګ دلته کولی شئ. دوستانو د دې نه بعد به زه په ایرو باندې کلیک وکم او د کلیک کېدو نه بعد به زما چې کوم تصویر دی هغه به اتوماتیکلی جنریټ شي. نو دوستانو دا و زما هغه تصویر چې کوم په gemini باندې ما جنریټ کو. دوستانو په پرمپټ کې چې کوم چینجز ما کړیو، کوم آی ډي ما منشن کړیو، کوم نیم ما خپل سلیکټ کړی نو هغه تاسو ته هم دلته په تصویر کې شو کیږي. سمپل دوستانو تاسو په دې تصویر باندې پریس کړئ. د پریس کېدو نه بعد به تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو په ګیلرۍ کې سیو شي. دوستانو اولنې زموږ تصویر چې کوم دی هغه مونږ جنریټ کو. اوس به دویم نمبر چې زموږ کوم تصویر دی دا به مونږ څنګه جنریټ کو. دوستانو سمپلی تاسو به په ګوګل کې لاړ شئ او په ګوګل کې به هم په gemini.ai باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو په دې ځای کې طریقه کار څه دی، مونږ به خپل تصویر آټو جنریټ کوو څنګه. د دې لپاره چې کوم پرمپټ دی په دې پرمپټ کې به مونږ ایډیټینګ څنګه کوو. نو د ټولو نه اول به تاسو په اپلوډ فایل باندې کلیک وکړئ. دوستانو په اپلوډ فایل کې تاسو هر قسم د خپلې ګیلرۍ تصویر ورکولی شئ. دوستانو تاسو به کوشش کوئ چې تاسو یو ښه او بهترین کوالټۍ والا تصویر دې ځای کې اپلوډ کړئ. اوس دوستانو تاسو چې په ګیلرۍ کې کوم تصویر هغه تاسو سلیکټ کو. په دې ځای کې به بیا تاسو ته دا قسم انټرفیس شو شي. دوستانو دلته چې تاسو فایل شو د هغه نه بعد به تاسو سمپلی چې دغه کم پرمپټ دی دا به راواخلئ، کوم چې تاسو لپاره په ډسکرپشن کې درکړی دی دا به کاپي کړئ او دا به دې ځای کې پیسټ کړئ او په ایرو باندې به
کلیک وکړئ. دوستانو په دې ځای کې څه قسمه ایډیټینګ ته په دې پرمپټ کې ضرورت نشته. اولنی چې کوم تصویر په هغه کې مونږ څه ایډیټینګ کړی، خو دا دویم نمبر چې کوم تصویر دی د دې لپاره چې کوم پرمپټ دی دا سمپل دی، په دې کې به مونږ څه قسمه ایډیټینګ نه کوو. دوستانو د لږ شان لوډینګ نه بعد به زمونږ چې کوم تصویر دی هغه به آټو جنریټ شي. اوس دوستانو په دې ځای کې د مزې خبره دا ده چې د دې کوالټي به بهترینه وي. او بل لکه دا قسمه تصویران تاسو د خپل ټیک ټاک لپاره یا انسټاګرام سټوري لپاره جوړوئ نو دا ډیر زر وایرل کیږي. دوستانو سمپل به تاسو په دې باندې پریس وکړئ یعنی زور کوي او د زور نه بعد به تاسو په ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو په ګیلري کې ډاونلوډ شي. اوس دوستانو د دې ویو مونږ ګوري چې دا په څومره بهترین او څومره اعلی کوالټي کې دا تصویران جنریټ کیږي او تاسو په ګیلري کې سیو کیږي. ډیر بهترین ریزلټ ورکوي. نو دوستانو دا قسم تصویران فری اف کاست تاسو جوړولای شئ او د خپل ټیک ټاک، فیسبوک یا د انسټاګرام ریل کې دا تاسو اپلوډ کولای شئ. یقینا چې د دې سره به تاسو فالوورز کې هم اضافه کیږي او تاسو آی ډي به ډیره زر وایرل کیږي.